بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن به تاسو ته د نفس د قابو کولو لپاره یو مجربه وظیفه ذکر کوو. وظیفه ده الممیتو، مرګ ورکولو والا. کوم کس چې وایي زما نفس زما د قابو نه بهر دی، یا چې کوم دی زما نه نور خواهشات غواړي، مثال په طور باندې بې دریغه خواهشات، هغه بعضې نفس داسې چې د زنا خواهش کوي، بعضې د فضل خرچې خواهش کوي، بعضې مختلف خواهشات دي، او نفس او شیطان هغه غواړي. د هغې د منع کولو دپاره به موږ تاسو ته نن یو بهترینه وظیفه ذکر کوو، مختصره وظیفه. کله چې دا انسان اوده کېږي، نو د اوده کېدو په وخت کې به دې په خپله سینه باندې لاس کېږدي او دا الممیتو وظیفه به شروع کړي تر د هغې پورې چې څو پورې اوده شوي نه وي. د هغې نه وروسته دا وظیفه به د هغې نه وروسته جاري ساتي. اوس که یو انسان وایي چې یاره زه د اسراف عادي یم، اسراف زما نه زیات کېږي، نو هغه دې دا الفاظ په کثرت سره وایي. انشاءالله الله جل شانه به د دې په برکت سره د نه د اسراف دا بد عمل دا ختم کړي. او که یو انسان وایي چې یاره زما عباداتو ته شوق نشته دی او عبادات ته مې شوق نه پیدا کېږي، نو هغه دې دا وظیفه په کثرت سره وایي. انشاءالله الله جل شانه به عبادت طرف ته شوق پیدا کړي. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې موږ تاسو دا وظیفه کوو. الله جل شانه به زموږ او ستاسو دا نفس په خپل قابو کې راولي.